تا چې قرآن پرې خو او د لاډنی کاله قانون لاړې نو خدای به دې نور ذلیلای، نور به دې رسوا کوي، نور به دې تباہ کوي. انګريز دا غواړي چې مسلمان دین چرته یو سر جوړ شي. نن عراق امریکای ولې راټینګ کړي دي؟ ولې عراق څه کړی دي؟ وای د په کویت ناجایز قبضه کړی دا. ټیک ده، امریکای ته چې دومره منصف ملک، منصف څوک چې پکچا ناجایز قبضه وکي نو امریکای ته د 14,000 میلو ناراضه اول ته انصاف کې. دا خبره ده، ٹھیک ده. نو تا په امریکا باندې الله هغه وبا راولا چې لوټه د لاندې باندې پاتې نشي. پرون چې فلسطینیانو باندې اسرائیل ناجایزه قبضه کړې ده او په بیت المقدس اسرائیل ناجایزه فائدہ قبضه کړې ده، تا خدای هلاک کا الته ولې رانغه انصاف ته ولې ونکو. ٹھیک شو، پکار خپل ته مو کړ چې تا اسرائیل ته الټیمیټم ورکړې وې چې تا د مسلمان په قبله اول باندې ولې ناجایز قبضه کړې ده، نو تا ته خدای انصاف التم کول پکارو کړ. مونږ ومنله چې عراق په کویت ناجایز قبضه کړي او ته بدل اغستولا د 14,000 میلو نراله، نو تا بدا بدل زما د اسرائیلو نه مغسته وکنه. ٹھیک شو، تا بدا بدل پرون چې روس په کابل ناجایز قبضه کړي وا، روس او 12 کاله د کابل عوام لکونه خلق تباہ کړه، لکونه خلق ترنه پورې تباہ کیږي لګیا دي. تا به پرون روس ته الټیمیټم ورکړی وای کنه چې په کابل د ناجایز فائدہ قبضه والی کړی ده. ٹھیک، نن پاکستان امریکا نواز دی، اوس بل کار شروع کړي. صدر صاحب په یو ګرځي او وزیر اعظم صاحب په بل ګرځي، مولیان راټولای. یو بل شمل الدین یو وزیر جوړ کړي. شمل الدین ته وګوره اړون میلو ستار نیازی علماء سے مذاکرات کر رہے ہیں. ما ته ویلې مسجد دې سره خبرې کو دوی به مال چل خي والله کې ورشم او یا ور سره کرا باندې پیښ شو د سستن باندې د کونینو ورتوالی چې د دوی عمرینو درد به نه قلاریږي. تاسو له شرم نه دردي؟ عراق واحد ملک دی نن په دنیا کې په مسلمان ملکونو کې چې د اسلام بوله بالا کو دیش ګیدړان ورته یو شوی دي، یو پکې د زمون ګیدړم دی دیش. نو دیش ګیدړان ما فکر مکوا تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہی د باد د تیزوالی نا او عقاب مارغه گھبراوے گما سمره چې باد تیزی نو تابالو زیه سمره چې نور ملکونه ورته یو کیږي. صدام حسین لبا آسمانی نور امداد راځي. ته مسلمان ملکونو بادشاہانو ګوره په سړو کې پټناست غغری اغوستی. خدای چې د کویت شیخ صاحب چرته او صدام وګوره پړمبنو مورچو دی ورځو کې دوره کوي. رومبنه مورچی ګو اول تسبانو له پخپل کټوي پخې او زموږه ما مړ والله کدوی رانه د امن ساوالي. نن په عالم کې او شرمېدل به څو شرمېږي. نن په عالم کې امریکا رسوا شو، په عالم کې په خپل کانګرس کې خپل کانګرس د امریکای پارلیمنت چې دی هغه ورته وی چې کور دې پدا کاګه خلوران شه تا خو چې د 2-3 غنټو خبره. اوس دا معاملې کم ځای تلاړ اوس بس کیږي. تاسو خیال راغی نن 14مه ورځ ده 14مه خیر ارڅ چي دي نو تماشا کوا. صدام ورته بیګا ویلی چې امریکای چې را میدانی شي نو پلاشونو وړو بستړې شي امریکای ته پلاشونو وړو بستړ
خو تلګرام میدانی شي. ما پرون پکې یو سړی ته بل تجویز پیش مال بل کارو کوي کنه راځي د امن میشن کې در سره مونږ مرګري کی ملکی جنگونه به یو طرف تکو صدام حسین او صدر بوش دا به په میدان کې پریدو چې څوک راو پر زولو هغه بیلو دا چې چاو پر زولو هغه وګټل راځي که ایمان درکې دا کارو کوي میدان کې ور سره جنگ وک بټنی جنگونه خو خزم کولې شي نو ستاسو د دواګانو برکت ته نن هغه بربندي جنکای چې د حجاز مقدس پس مکه ګرځېدي ا د صدام حسین په حوالات کې پرتی دي ا بربندي د په جیل کې پرتی دي. نو زما عزیزانو یو سړی دی بل چا کې چې لک سړی توب وي او شرافت پکې وي او انسانیت پکې وي نو هغه داسي لکه د فرانس وزیر دفاع چې استعفا ورکړه کافر ملک دی لیکن هغه وی چې نه مایده خدا شی و چې کویت نه به فوج وباسو مایده خدا نه و چې مونږ به د عراق بچی تبا کوو نو د فرانس وزیر دفاع استعفا ورکړه پکار داده چې زمونږ د ملک وزیر دفاع استعفا ورکړي پکار داده بل دا چې نن ټول پاکستان دا یو دی ټول پاکستان په دې متحد دی نو زه دا وایم چې نن د نواز شریف چې دی هغه د پاکستان د عوامو نماینده نه دی دا نماینده حکومت نه دی ځکه چې عوام ټول د عراق مرګري دي او بیا درته څه وایم پرون مې یو حضرت ته وی مال د عراق ځمکه خو د ځمکې د پاسه هغه ټوکړه ده چې ټول عمر په قربانو عادت ته د عراق ځمکې خو ټول عمر قربانۍ ورکړي دي امام حسین په کومه ځمکه قربان شوی دی حضرت علی په کومه ځمکه قربان شوی دی د امام حسین سر په کومه ځمکه پروت دی بی بی زینب په کومه ځمکه په حوالات کې پرته وه امام ابو حنیفه په کومه ځمکه باندې قتل شوی دی امام حنبل په کومه ځمکه سل کوړې والے شوی نو د عراق ځمکه خو ټول عمر د مسلمان د قربانۍ عادت ته د عراق په وختم نه رفیږي نن ایران خو لګیا دی د صدام جنگی جازونه محفوظ کوي او پاکستان وې ز پامن میشن نور ملکونو ته وېتلو ته تیار خدای دې چری بو مزه چلاره ستوره دی وکړه تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې دا مونږه وینه جمع کړې و هغه وینه له دا ملک لار نه ور کوي چې عراق ته ورسي تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې دا چې دی وخت کې اس باونډري کولاو نه دا چې څوک په ورشي خدا اسمان باونډري کولاو دا اسمان ا دې یو بزرگ شعر دی وای اے اسمان صد کربلا خوراته وایا اے اسمان صد کربلا خوراته وایا تا ته د حقیقت او سلو خبره یاد دي